Assalamu alaikum students. So प्रति वीडियो की उमंग द क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व को क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट दें द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन 30 cartons packs. Find variance and standard deviation of defective bulbs. The defective bulbs दी او د دې موږ سره دومره packs دي ټیک ده کنه نو دا frequency شو او دا موږ سره class limit شو د دې په standard deviation او variance معلومو ټیک شو سولوشن سٹارټ کو سولوشن کې ګورئ دا ټیبل خو به زه اول ورټیکل جوړ کوم صحیح شو ورټیکل به زه جوړ کوم اول به زه کلاس لیمټ دې ځای کې ولیکم کلاس لیمټ زه ځکه لیکم چې دې ځای کې به دې ځای پورې ځای راشي ډېر ځای به ونیسي صحیح ده 0 to 2 بیا 2 to 4 دا کلاس باونډریز دي ګوره چې کم کې دا او دا سره یو شانی هغه کلاس باونډریز دي صحیح شو دا او دا یو شانته دي همیشه Similarly, زه دا ټیبل کمپلیټ کوم زه تاسو ته بیا ښیم 4 to 6 بیا 6 to 8 اور بیا 8 to 10 نو تاسو که دلته وګورئ دا او دا دواړه دا دواړه دا دواړه او دا دواړه دا ټول یو شان دي نو دا کلاس باونډریز شوه نو زه به اوس څه وکړم دې ځای کې به زه د کلاس لیمټ په ځای کلاس باونډریز ولیکم دا موږ له راکړه شوي او یو اف دی اف هم موږ ته ګیون دی اف موږ له راکړه شوی دی 1 3 15 10 and 2 ټیک شو ښه اول موږ ته پکار دی چې فارموله یادې که نه چې سټینډرډ ډیویشن یا به موږ ویریانس ولیکو یو خبره ده ویریانس is equal to sum of frequency distribution دی دا ګوره دې سره اف هم دی نو اف ملټیپلای x minus x bar whole square divided by sum of f. Standard deviation is variance under the root. ٹھیک ده کنه variance under the root برابر دا موږ سره انفارمیشن رااله دې کې به اول x بار هم موږ معلومو او دې کې به کمې کمې کالمې راځي ګوره یو کالم به راځي x ځکه چې موږ سره x نشته بل به راځي موږ سره x minus x bar بل به موږ سره راځي x minus x bar whole square او لاست به بل کالم موږ سره راځي چې f multiply x minus x bar whole square یعنی دې کالم او دا کالم به موږ ملټیپلای کوو خو x به څنګه راوباسئ 2 او 0 چې جمع کوي 2 به راشي په 2 ډیوایډ کوي نو this is 1 2 او 4 چې جمع کوي 6 به شي او په 2 ډیوایډ کوي 3 دې دواړو په منځ کې 2 ګیپ دی نو دې کې به هم 2 ګیپ ورکوي 5 بیا 2 ګیپ 7 بیا 2 ګیپ 9 دا موږ سره x رااله اوس به موږ x بار معلومو x بار به څنګه معلوموئ x بار به معلوموئ sum x bar is equal to sum of fx divided by sum of f sum of f دا دی 3 او 1 4 19 21 31 نو sum of f is equal to 31 دا 31 را x هم موږ سره رالو او sum of x دپاره به دلته کې یو بل ټیبل جوړ کوم sum of fx f اور x 1 اور 1 ملټیپلای کی دا به موږ سره راشي 1 3 او 3 ملټیپلای کی 9 5 او 15 ملټیپلای کی نو 75 اور سیملرلی دا چې ملټیپلای کی 17 2 9 ملټیپلای کی 18 دا ټول چې تاسو پلس کوي دې نه به راشي sum of fx څه به ترې راشي sum of fx که دا به په کلکولیټر باندې ګورئ 1 plus 9 1 plus 9 plus 75 plus 70 plus 18 دې نه به موږ سره راشي 173 نو sum of fx راسه موږ سره 173 او sum of f موږ سره رالو 31 نو دا به په 31 ډیوایډ 31 او موږ سره به څه راشي 5.58 یعنی x بار به موږ سره راشي 5.58 دا x بار شو ټیک شو اوس به موږ دا x بار د دې هر x نه ماینس کوو ښه جي دې 1 نه چې دا 5.8
5.58 माइनस के 1 माइनस 5.58 نو دینه به راشي موږ سره ماینس 4.58 is equal to minus 4.58 بیا به دې 3 نه چې ماینس کوي 3 minus 5.58 دینه به راشي minus 2.58 او بیا چې دې 5 نه ماینس کوي 5 minus 5.58 چې دې ماینس کوي نو دینه به 0.58 ٹھیک شو اور 7 نه چې ماینس کوي 7 minus 5.58 mean چې کوم دی دینه به راشي 1.42 او 9 نه چې ماینس کوي سوري 9 minus 5.58 دینه به راشي 3.42 اوس به دې بالکل سکویر واخلئ سکویر کې دا نیگیټیو ساین کې تاسو اخلئ که نه اخلئ پروا نه کوي 4.58 ملټیپلای 4.58 دا سکویر شو دینه به راشي 20.97 او 6 مو سره ولیکئ ها د دې -2 اور 0.58 ملټیپلای 2.58 دینه به راشي 6.656 और 0.58 multiply 0.58 तीन अब राशि 0.336 और पे बदल दिए 1.42 multiply 1.42 तीन अब राशि 2.016 और लास्टली बाप ये 3.42 multiply 3.42 دینه به موږ سره راشي 11.696 اوس به دا یو موږ دلته کې د x سره د f سره ملټیپلای کو او دلته ویلو 1 چې تاسو ملټیپلای کې دې سره کنه نو دا همغه سیز راځي 976 ټیک شو بیا چې تاسو دا 3 د 6.656 سره چې تاسو 3 ملټیپلای کوي یعنی دا اور دا ملټیپلای کو نو دینه به راشي 19.968 اور بیا به څه وکئ بیا به دا بل 0.336 ملټیپلای 15 اف چې کوم کورسپونډینګ اف دی نو دینه به راشي 5.04 ته به ترې راشي 5.04 سیمیلرلی دې سره به 10 ملټیپلای کوي 10 ملټیپلای 2.016 دینه به راشي 20.16 اور دغه سره به 9 2 اور دا به ملټیپلای کوي 2 ملټیپلای 119.696 دینه به راشي 23.392 دا ټول پلس کوي نو دا چې ټول پلس کې دینه به څه راشي سم آف اف x minus x bar whole square به راشي په دې کې به زه د دې ویلیو ولیکم دا ټول به زه اوس پلس کوم پهله خو موږ سره د 20.976 plus 19.968 plus 5.04 plus 20.16 plus 23.392 دینه به راشي 89.536 دا موږ سره دا شو اوس دا ویلیو به موږ د ویریانس فارموله کې واچو نو ویریانس از ایکول ټو دینه موږ سره راځي 89.536 divided by ټوټل موږ سره څو دي سم اف 31 نو سم اف 31 چې دا 31 ډیوایډ کو نو دینه به موږ سره راشي 2.888 یعنی ویریانس موږ سره رالو ویریانس موږ سره رالو 2.888 دا شو اوس چې د دې انډر دی روټ واخلو هغې نه به موږ سره سټینډرډ ډیویشن راشي اینډ سټینډرډ ډیویشن is equal to under the root variance
نو standard deviation is equal to variance دغه دی او د دې چې موږ under the root واخلو under the root 1.6 so نور 99 نو دا موږ سره standard deviation شو. تاسو که په یو لاست کې لاین ولیکئ result variance is equal to 2.88 and standard deviation is equal to 1.9699 نو دا تاسو ولیکئ لاست کې result لاین هماغه لیکئ.